وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. د منافقینو بحث چلیدو سوال لسم نمبر آیات دے د سورہ بقرہ دویم رکوع دا منافقینو صفات در تبیانیدل پاکی دامو چاگے مومنانو لا دوکی ورکول مختل دا ایمان در اولو دعوے کول حالانکہ مومنین دو دغشان زانتے مصلحین و الفحقیقت یا مفسدین او کله بچ ورته ویل شي چې ایمان راوړل دي صحابه او پشان ویل دي د په پشان ته دغه ایمان راوړل نو دغه خلق مبارک وي چې دغه منافقین کله د خپل نور ملګرو سره ملاو شي یا د کفارو سره یا شي د منافقینو کې کوم مشران او باغی سره نو په خپل منځ کې ویل چې موږ تاسو سره یو دا غوښتنه حسین مذاق وراو هغه پسې موږ ټوکې کولې ټوکو د پاره هغه پسې ورپسې شي نو وای واذا هرکل چې لقو وی ملاویږي الذين دعوا کسانو سره امنو چې ایمان راوړل دي قالوا وی وای منافقین وای آمنا موږ ایمان راوړل دي وَإِذَا أَوْ كَلَّ خَلَوْا ځان لشي إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ذَكَّرُ شَيْطَانَانُ مَشَرَانُ سَرَا قَالُوا نُوَيْ إِنَّا مَعَكُمْ مُنْكَ أُسْتَاذُ سَرَيُّ إِنَّمَا نَحْنُ بِشَكَ مُنْكَ مُسْتَهْزِئُونَ آٹو تکو کیو باغی داغی مذاق اڑاؤن کیو نو دل توائی چکلا دغه منافقین په د ایمان والا سملاوي دل نو هغه ته ویل چې مونږه ایماندار یو مونږه مؤمنان یو مونږه ایمان راوړل دي او کله بچي د خپل شیطانانو مشرانو سملاوي دل یا خداینا او کفار مراد دي شیاطینونه او یا په دې کې هغه منافقین چې کوم سرداران مشران دي مراد دي نو کله بچي د دې شیطانانو سره خپل مشرانو سملاو شو ځان لا بشو سبب إنا معكم مونږه استاد سره البته بیا وو دا وایي چې مونږه مؤمنان یو استاد سره یو شي او په کې دغه ته ټول دوه علا دا وایي مونږه استاد سره یو نو بیا به دا وی سره څه کول نو سبب انما نحن مستهزئون مونږه خدای یو قسم باغی څه ټوکې کوو چې یارا هغه دومره په دي چې زمونږه په خبرو اترو باندې اډو کویږي نه چاغي د پته لري زمونږ په اقوال او په افعال کې مخالفت ته تضاد دي او دا غي تضاد باوجود چې دا موږ تسنوي او موږ ایمان زمونږ مال او جان او کورونه او بچو د حفاظت راکړل دي ځکه چې هغه کفارو ته چې دغه به نور کو کفارو ته د جان حفاظت د مال حفاظت نور کو یا به اغیله چې د مال غنیمت کې سنور کوله او دلته دوی منافقین ته مال غنیمت کې می سمېلا هوا او د جان او د مال د حفاظت حقوق کم راغلو چې ردی ته بسنه وای ځکه چې بظاهره په مسلمانان نو دوی به دې نه دا کنه چې یارا مونږه صرف په خپل باندې دا خبره کوي چې ایمان هم راوړل دي او دغه فوج باندې موږ چې هر څه ملاو دي کوم چې مسلمانانو ته ملاو دي هغه ته ملاو دي هغه دومره کوششونه کوي او
دغه هر څه چې ورته میلاو دي موږ د بغیر د کوشش نه هغه هر څه میلاو دي نو څه فایده نو دوی وویل چې یاره موږ په دغه مؤمنانو پسې ټوکې کوو ساده به یې ګڼل لکه څنګه چې اوس دا بعض خلک چې لیبرل خلک دا ټوکو ګیرو والا ساده ګڼي حالانکې دا خو مؤمنین فراست والا نور والا خلک دی دا هر څه باندې پوهېږي خو دې هغه شرافت د وجې نه څه نه وایي صحیح ده که نه نو دغه خبره کوي چې الله بیا وایي چې الله تعالی د دغې خلکو پسې مذاق کوي دا خو وایي چې یاره موږ په مؤمنانو پسې چې دی هغه ټوکې کوو خو نه اصل کې الله تعالی په دوی پسې ټوکې کوي څنګه ټوکې کوي چې یاره الله تعالی به د دوی خلکو چې کمې خبرې اترې کوي چې دوی دا خیال دی چې الله تعالی ته مؤمنانو ته پته نشته نو الله تعالی خو عالم الغیب دی دا هر څه ورته پته ده دوی چې څه کوي دا خپلو شیطانانو سره میلاوي هغه هم ورته پته ده بیا چې راځي ته په پوره څه وایي هغه هم ورته پته ده نو بیا به الله تعالی دوی ته چې دی هغه سزا ورکوي سبا ورکوي د دې خپلې نو الله تعالی پسې بیا ټوکې څنګه کوي د الله تعالی ټوکې دا چې دوی ته به د دې بدله ورکوي د دې سزا به ورکوي سخت عذاب به ورکوي څنګه سترګې پټېدل او سخت عذاب ورته ورکولی کېدل وإذا خلوا الله يستهزئ الله ټوکې کوي بهم په دوی پسې ویمدهم او دوی راکاږي یا دوی له ترقي ورکوي فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون او دا په دې کې سرګردانه دي اولئک هغه خلک دی دا الذین اشتروا الضلالة اولئک الذین دا هغه خلک دی اشتروا چې اخیستې دا الضلالة ګمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې د څه په مقابله کې اخیستې د هدایت په مقابله کې ګمراهي اخیستې را فما ربحت تجارتهم نو د دوی د تجارت دې ته هېڅ نفع ورنکړه څنګه تجارت ته تجارت وایي دې ته کله چې یو شي زه پیسې درواله او شیز مالا راکا نو دغه شان دوی چې دی هغه ګمراهي واخیستله او هدایت یې ورکړو د هدایت په مقابله کې ګمراهي واخیستله نو د دې وجې نه ورته دا چونکې د بیع او د شراء په شان ده د دې په وجه دې ته تجارت وایو چې یاره دا تجارت دوی وکړو خو دا تجارت دوی ته څه فایده نه وررسوي دا تجارت د دې لپاره د خسارې او د نقصان باعث جوړېږي وما كانوا مهتدين او دوی په هدایت نه دي وما كانوا مهتدين او دوی په سمه لار نه دي په هدایت باندې نه دي هدایت موندونکي نه دي هدایت موندونکي ځکه نه دي چې ګمراهي خو اخیستې ده هدایت یې پرېښې ده ګمراهي اخیسته څوک چې ګمراهي واخلي نو هغه په هدایت باندې نه یو نه هغه کامیاب وي صحیح ده که نه مثلهم د دوی مثال داسې دی که مثلهم د دوی مثال که مثل الذي د هغه سړي په شان دی استوقد نارا چې اور یې بل کړو فلما اضاءت و درته منافقینو مثال ښیه چې آیا دا منافقین څنګه خلک دی نو تاسو ته په اوله د هغې هغه صفات او هر څه بیان کړو چې دا صفات دي اوس درته چې دی د هغه په مثال په ذریعې سره څه پوهېږئ که تاسو چې د دوی مثال د هغه خلکو په شان دی چې اور هغه سړي په شان دی چې اور بل کړي فلما هر کله چې اضاءت دغه اور د دې اضاءت رڼا کړي ما حوله تېر چاپېره ځای د دې نو ذهب الله تعالی ختم کړي یا یویسي بنورهم د دوی دا نور د دوی دا رڼا د دوی دا رڼا بیا ویسي ختمې کړي وترکهم او دوی پرېږدي فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی په هغې کې لیدل نه کوي نو دغه شان دا منافقین هم دي دې داسې حد ته ورسي چې یاره دوی خپله ګمراهي کوي رواني پکې خو بیا چې ورته څه رڼا او دغه میلاو شي د دغه طرف نه الله د طرف نه ورته یا څه تنبیه میلاو شي یا ورته چې دی هغه وعید ویني نو لږ واپس په صحیح لار روان شي خو چې کله بیا دوی ته چې دی هغه څه دنیاوي منافع مخې ته راشي د کفارو له طرفه یا چې جهاد مخې ته راشي نو هغې چې ویرېږي واپس بیا عقل ته ودرېږي نو څنګه چې یو کس چې دی هغه په تیاره کې روان وي او رڼا ورته ولګي نو هغه تیاره کې هغه روان شي او چې بیا هغه تیاره مړه شي نو ډایرکټ چې دی هغه په ځنګل کې په ځای باندې ودرېږي ځکه چې مخکې لار نه وي چې په کوم لار ځي څنګه چې بس لار دې کړی او هغې ته ودرېږي نو دغه شان مثال د دې منافقینو دی چې کله
ورته وعید یا دغه ښکاره شي نو هغه بیا ودرېږي او چې هغه په هغه صحیح لار روان شي کله ورته بیا څه شی راشي جهاد راشي یا د کفارو طرفه لالچ راشي نو بیا ودرېږي صمون دا کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمي ړانده دي فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي نو کاڼه سره دوی صمون کاڼه دي یعنی کاڼه د حق د خبرې نه کاڼه دي د حق خبره دوی نه اوري په توجه سره بکمون ګونګیان دي چې حق خبره نه وایي حق خبره نه کوي عمي ړانده دي چې یاره دوی حق لاره نه ویني د حق لاره باندې تلو کوشش نه کوي فهم لا یرجعون نو دوی واپس کېږي نه یعنې د دوی د خپلې لارې نه واپس کېږي نه واپس کېږي به کله هله به واپس کېږي چې دوی هغه کندې ته ورګزار کېږي بس